دا شان یو حدیث مبارک کې راځي وایي نبی علیه السلام د خانه کعبې سره مونځ کوه نو ابو جهل ناستو داسې ملګري ورسره نور ناستو نو چې دا نبی علیه السلام سجدې ته لاړ نو د ابو جهل وی داسې یو د نر زوی به نه وي هغه پلانکې اوښ مړ دی د پلانکې ځای کې پروت دی چې د هغه غلرې راوړي او د پاسه یې ورته وکړي داسې یو بادر به نه وي په دې کې یو کافر پاسې بدبخته هغه وویل دا کار زه کوم لاړو او د اوښ هغه لرې راواغستو نو چې نبی علیه السلام څنګه سجدې ته لاړ که نه نو د پې دا لرې د پاسه کېښود د پاسه پې کېښودو نو د هغې دومره وزن چې نبی علیه السلام د سجدې نه سر نه شو اوچتولی او د پاسه پې هغه ګندګي ایښې وه په دې کې فاطمه رضی الله تعالی ته خبر ورسېدو چې ستا بابا په خانه کعبه کې مونځ کوي کافر تې تاو شوي خان دې پورې ګیر چاپېر د پاسه پې د اوښ لرې ایښی دی دا څومره سخته ده ځان ته زما ستا څه حیثیت دی زموږ څه حیثیت شته هېڅ حیثیت نشته دی زه په دې جومات کې ما په ما باندې یو تن لرې کړي او ګیر چاپېره ته یو څو تنه ولاړ یو خان دې راپورې برداشت کوي څوک دا خبره د دواړو جهانو سردار دی سردار هغه خانه کعبې سره په سجده پروت دی او د پاسه پې د اوښ لرې پروت دی او ټول خان دې بړکاره کې په شا اوړي ابو جهل او دغه ملګري چې فاطمه رضی الله تعالی ته چا وویل ستا د بابا سره دا ټوکې په خانه کعبه کې شروع کړي دي هغه په منډه راله په منډه باندې او د نبي علیه الصلاة والسلام نه یې هغه لرې ورته وکړو او دوی ته مخامخ شوه وی ظالمانو زما بابا تاسو نه څه غواړي آخر زما بابا ویلي تاسو ته څه دي او خو ځان لمونځ کوي نو تاسو ته خو څه نه وایي نو تاسو ولې د پورې دا دومره تکلیفونه ورته ورکوئ تا ته نبي علیه الصلاة والسلام ته بیا په دعوت کې دا تکلیفونه میلاوېدل دومره تکلیفونه ورته میلاوېدل حدیث مبارک کې راځي یو صحابي وي وایي زه په بازار کې تېرېدم نو څه مې وکتل چې یو سړی روان دی او دا چغه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا چغه وایي په بازار کې روان دی او شاته پسې بل یو سړی روان دی او دا لفې د کاڼې او د خاورو ډکې کړي دي هغه داسې رالی او په دې سر یې ورته ولي په سر یې ورته ولي وایي ما تپوس وکړو چې دا لږ څوک دی دا مخې ته چې روان دی وی کسانو راته ویل چې دا د عبدالله زوی دی که نه دا د عبدالله زوی دی هغه محمد مصطفی چې ورته وایي دا د هغه زوی دی وی ما چې دا شاته سړی پسې څوک دی وی چې دا شاته پسې ابو جهل روان دی په دې سر ورته خاورې وروړی او دا چغه وي ای خلکو ګورې دا لیونی دی د ده په خبرو یقین ونه کوي دا دی چې څه وایي دا لیونی شوی د ده په خبرو ګورې یقین ونه کوي بیا نبی علیه الصلاة والسلام د دین اسلام دپاره دا مصیبتونه اوچت کړي دي دا تکلیفونه یې اوچت کړي دي دا دین اسلام مونږ ته داسې په سهولت سره نه دی رارسېدلی دې دپاره نبی علیه السلام خپل غاښونه مبارک شهیدان کړي دي